د فیسبوک نه د روپو ګټلو لپاره ځینې کسان خپل پیج چې دی دا په بل کس باندې مونټایز کوي یا د بل کس نه مونټایز پیج واخلي بیا څه وخت پس دی وایي زمونږ پیج چې دی دا هیک شو زمونږ پیج زمونږ د لاس نه چې دی دا لاړو نو په دې ویډیو کې چې دی مکمل معلومات در کوم که تاسو د چا نه مونټایز پیج اخلئ یا خپل پیج چې دی دا مونټایز کوئ اوس یو کس ماته ووایي چې زما دا پیج مونټایز کوه زه ولې دلته مونټایز کړم او هغه له واپسي ورکړم او څه ورځې وشي او هغه پیج ته زه ځان ته راوړم نو هغه به چې زما پیج چې دی دا هیک شو او هغه ته به دا پته نه لګي چې دا پیج چې دی دا دې کس چې دی دا واړو نو په دې ویډیو کې چې دی زه تاسو په کوم که تاسو د چا نه پیج اخلئ نو یو څو څیزونه دي چې د هغې به تاسو لازم چې دی دا به خیال ساتئ چې د هغې تاسو خیال ونه ساتو نو پیج چې دی دا مکمل ستا لاسو له چې دی دا نه دی راغلی نو ځینې کسان اکثر د فیسبوک نه د روپو ګټلو لپاره چې دی پیجونه د هغو سره غټ غټ پیجونه وي خو هغه خپل پیج چې دی هغه نشي ساتلی هغو ته دا پته نه لګي چې دا پیج په کومه طریقه باندې چې دی محفوظ کیږي محفوظ کېدو د دې ډېرې طریقې دي موږ خو اکثر وایو موږ د دې پیج ایډمین یو نو دا زموږ سره دی او زموږ دا پیج چې دی دا زموږ نه څوک نشي اړولی نو اکثر ډېر کسان داسې دي چې هغه موږ ته وینا کوي زموږ دا پیج مونټایز کا نو پیج چې دی دا مونټایز کېده دي که تاسو په خپله مونټایز کوئ نو هم مونټایز کولی شئ په یوټیوب کې په هر قسمه څیز باندې چې دی ویډیو پرته را بل کس چې دی د سره ضرورت ورته نشته خو اکثر د ځینې کسانو سره د بهر کس نه پی اوټ چې دی هغه د بهر کس په نوم باندې نشي جوړولی په چا باندې اعتبار نشي کولی نو که اعتبار نشي کولی او بیا تاسو داسې کس پیژنئ چې هغه دا قسمه سرویس ورکوي او ویډیوګانې جوړوي او کس روغي نو د هغه نه دغه سرویس چې دی هغه تاسو اخیستی شئ خو هغه به ستاسو نه 20 25 30% پورې چې دی روپۍ به نه لازم اخلي لکه که 1 लाख روپۍ جوړېږي نو 20,000 15,000 10,000 روپۍ چې دي هغه به ځان له ستاسو نه اخلي د هغې نه وروسته به روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي دا یوه خبره ده خو اکثر ځینې کسان پیج ورکي پیج ورکي یو کس له لا پیج مونټایز کا او زما مکمل معلومات چې دي دا په کور واچوه زما رور دی زما پلار دی د هغه معلومات په کور واچوه نو هغه پیج چې دی خو دله واپسي ورکي اغار سره پکې ورواچي خو چې کله پکې اغار سره ورواچي ایډمن پکې دی کې نو دی خو دلته کوي چې پیج زما لاس له راغی یا تاسو پیج چرته اغسې د بل کس نه تاسو پیج واخلئ نو که پیج اخلئ مونټایز پیج یا عام پیج اخلئ نو کله چې هغه پکې تا ایډمن کړو نو دا یوازې د ایډمن شی نه دی چې ته ایډمن شوې نو پیج چې دی دا ستا لاس له راغی ځکه که ته ایډمن شوې نو په پیج باندې ټول کنټرول خو ستا دی الان ساتو ستا دی خو هلته کې اونرشپ چې دی دا تا نه دی بدل کړی لکه کم بزنس اکاونټ چې دی هغه نه دی چینج شوی بزنس اکاونټ کې چې دی عکس هلته کې پروت وي چې بزنس اکاونټ کې هغه پروت وي اونر چې دی هغه بیا د پیج چې دی هغه دی تا ته به هلته کې ښه چې دی دا به شو کېږي چې زه ایډمن یم په دې پیج کې خو هغه کس چې دی هغه ته تا بیا ختمولی هم شي ځکه چې د کم کس د بزنس اکاونټ او په کم بزنس اکاونټ کې پیج یو ځای نو ټول کنټرول چې دی دا د هغې کس سره لکه د هغې کس سره ټول کنټرول وي نو هغه ته هر وخت چې دی دا تا ختمولی شي نو هر کله چې تاسو پیج جالئ نو د دې خبرو چې دی خیال به ساتئ اول نمبر به د بزنس اکاونټ خیال ساتئ چې ستاسو بزنس اکاونټ ته کم اونرشپ چې دی هر قسمه نوم ورته ویلی کېږي چې لکه اونر وي لکه ټول کنټرول ستا په لاس کې نو هغه اکاونټ چې دی لازم تاسو له جوړېده پکار دی بیا په هغې کې به تاسو خپل پیج دی دا به یو ځای کوئ یا چې پیج جالئ نو هغه به یې ګورئ چې دغه اکاونټ پکې یو ځای دی که نه دی کار عکس اکاونټ پکې یو ځای کله چې تاسو پیج دغه ته لاړ شئ ایډمنان هلته کې ګورئ نو په هغې کې لاندې د هغه تصویر یا بله آیډي چې دا به تاسو ته شو کېږي که بله پکې شو کېږي نو بیا کنټرول چې دی دا د هغه سره دی نو د دغه خیال به ساتئ بل که تاسو مونټایز آلی نو د هغې سره به پی اوټ هم آلی نو چې پی اوټ آلی نو پی اوټ به هم د هغې پیج ګورئ چې په پی اوټ کې کم کم کسان چې دي هغه یو ځای دي هغه هم ښکارېږي چې د پی اوټ سیټینګ ته لاړ شئ نو هلته کې پکې کسان چې دی دا یو ځای کېږي نه به تاسو ته لاندې د هغو د پروفایل تصویران ښکارېږي نو که ته پکې یو ځای نو ته هغه ختمولی شي هلته ختم کا او خپل لاس ته چې دی هغه پی اوټ راوړه که تا پی اوټ خپل لاس ته روانه نو بیا هم پی اوټ چې دی د هغه په لاس کې نو که پیسې راځي نو هغه به د هغه په لاس راځي لکه ټول کنټرول به د هغه سره هغه به ټول ډیټیل هر سره چې دي هغه به د هغه ځای نه چې دی هغه چینج کولی شي نو د دغې خبرو چې دی دا به لازم خیال ساتئ یا یو کس له مونټایز کېدو له ورکړو نو واپسي به ګورئ په یو کس باندې به هم داسې اعتبار نه کوئ ډېر داسې ګڼکپان دي چې هغه ستاسو سره دغه دوکه چې دا کولی شي بل اکثر ځینې کسان وایي دا پلانی کس چې دی دا د خپل سرویس ډېر روپۍ الي ډېر روپۍ الي خو هغه کار تاله چې دی په ایماندارۍ کوي ځینې کسان بې ایمانې هغه تا ته وایي زه ستا نه لږې الم چې د 20% نه ستا نه لږې الي نو هغه اکثر ګڼکپې هغه څه چل وکړي هغه ستا نه 20% نه کمې الي خو هلته کې ستا اکاونټ چې دی
دا څه وخت پس چې دی هغه ځان ته ورواړئ چې ځان ته یې ورواړولو نو تا غونډه پیج نه چې دی هغې نه دمه کوي نو احتیاط کوئ داسې کسانو په دغه کې چې دی تاسو را نه شئ ځکه که تاسو وایئ چې دا کس ماله لږ سره روپۍ چې دي لږې رانه هلي خو هلته کې هغه تا چې دی دوکه کوي که بل کس نه سیوا هلي په هغه سیوا باندې وکړئ خو په ایمانداره یې وکړئ بل لا چې ستاسو پې اعتباري او تاسو یې پېژنئ او تاسو ورته ځان رسولی شئ نو د هغې کس نه چې دی پیج اخلئ دغه شانتې انلاین پیجونه له چا نه مه اخلئ چې کس تاسو ته نه ښکارېږي او تاسو ډایرکټ یې واخلئ یا یو پروفایل جوړ کړئ لاول نمبر چې دی د هغه سره په ویډیو کال په دې باندې چې دی هم به خبرې کوي ځکه اکثر ځینې کسانو پیک اکاونټونه جوړ کړي ځینې کس وایي زه اکاونټ خرڅوم دغه خرڅوم لکه زما په نوم باندې یو کس پیک اکاونټ جوړ کړی ته چې دا د زما سره خبرې وکړي نو په دې چلونو باندې چې دی هم سړی دوکه کېږي نو د دغه دوو شیزونو چې دی په پیج کې به لازم خیال ساتئ چې پی آوټ ستاسو په کنټرول کې او پیج مکمل هر سره چې دی هغه ستا په کنټرول کې په ایډمین باندې چې دی دا خالي نه کنټرول کېږي چې اونرشپ تا ته نه راوړېدلی نو تر هغه پورې دا ستا په کنټرول کې نه دی